وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاری و مسلم. ہر شبی گویم کہ فردا ترک این سودا کنم، بازو چو فردا شود امروز را فردا کنم. حالی دنیا را بپرسیدم زیک پرزانه، گفت یا خوابست یا خیالست یا افسانه. بازو پرسیدم بگو حال آن که دل دروے ببس، گفت یا غولیست یا دیویست یا دیوانے. اے ایماندارو بچ کے اخپل زانونا اخپل اہل و عیال. سورہ تحریم آیت نمبر 6. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل کہ اللہ تعالیٰ ہر معشوم پیدا کئی پا فطرتی سلیمہ بانی، پا دینی حنفیت بانی، د اسلام په استعداد او طاقت وانی. خو چې کله دا هوښیارتیا ته ورسیږي نو مور و پلار، حقیقي مور و پلار او روحاني مور و پلار استادان کله کله غلط ثابت شي، هغه فطرت ولا ګډوډ کی، یهودی تی جوړ کی، یا عیسائی تی جوړ کی، مجوسی تی جوړ کی. دا دی صحیح بخاری و مسلم نقل کړه ده. په دې اشعارو کې ډېر ښه د یو حدیث ترجمه شوې ده. دې موضوع سره خو خاص تعلق نشته لري، خو لیکن ډېر فایدمن اشعار دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو زمانه به راشي، یو سړی به د ورځې مسلمان یو بیګاله به کافر، یو بیګاله مسلمان یو سباله به کافر. د دنیا په اغراضو باندې د فتنو مخې ته به د خپل ایمان او خپل عمل او د خپل دین او آخرت دا به خرڅوي، ټینګېدی به نشي. نو دا شاعر وایي هر شبې گویم که فردا ترک این سودا کنم. هره شپه وایم چې سباله به دا کار نه کوم، بعضو چو پردا شود امروز را فردا کنم. خو چې کله سبا شي نو دا ورځ پرده کما بلې ورځې ته چې سباله به دا نه کوم. وایي د یو هوښیار سړي نه مې تپوس وکړو د دنیا په باره کې چې را دنیا څه شی دی. نو هغه راته ویل چې دا یو خیال دی، یا یو افسانه ده، یو سوچ دی، یو خوب دی. نو بیا مې تپوس وکړو چې دا خلک پسې دا زړه ولې تړي. نو هغې راته په جواب کې ویل چې ما ته هم پته نه لګي چې بس یو منډه ده او یو غوبل دی، ټول خلک ورپسې دي، دا پته هم ورته نه لګي چې په کوم طرف باندې روان یم. عزتمندو دا ټاپک او دا موضوع ماله راکړې ده چې د ماشومانو په کردار کې، په جوړولو کې د مور و پلار او د استادانو د مدارسو څه کردار دی. څه فرایض دي، څه واجبات دي. عزتمندو دا ماشوم الله پیدا کړی وي، که دا مور و پلار او د استادان هیڅ څوک هم نه او هیڅ مدرسه هم نه، او دا ماشوم تش په ځنګل کې پیدا شي نو د زناورو خبرې به کوي، خو دی به مسلماني خبرې به د زناورو کوي، زناورو سره به اوسېدلی، دی به اوازونه زناورو په شان دي وباسي، خو خپل رب به پیژني. او دا به ځکه پیژني چې کله ماشوم پیدا شي د اهل سنت والجماعت د محققین او علماو رائے داره چې کم د مشرکانو د کافرانو بچی نابالغ دي، او دا یو خبره په قیاس چې مذهب نه پیژني. د مذهب د پیژندو نه مخکې دا وفات شي مړه شي دا به جنت ته ځي. او کم روایتو کې چې الفاظ راغلي دي ذراری المشرکین فی النار وغیره، نو دا توبیخ دپاره دي، دا د زورنې دپاره دي، دا د بالغانو دپاره دي چې هغوی د دې نه عبرت والي او سختي واخلي. خو چې کله ماشومان
په یو ماحول کې اوسیږي، په یو معاشره کې اوسیږي، په افرادو کې اوسیږي، نو دا ماشومان د تربیت لپاره تربیت ته دی فرض دی چې دی تربیت په مور پلار کې او مدرسې به کې استادان به کوي. که دا تربیت تی اوچت شي، د مور پلار تربیت تی اوچت شي، د پلار نه علاوه د مدرسې تربیت تی اوچت شي، د استاد تربیت تی اوچت شي، نو د دې وړو نه به د معاشرې ناسور جوړ شي. ناسور نه به معاشره پیژني، نه به رب پیژني، نه به مور پلار پیژني، نه به کشر مشر پیژني، نه به خپل ځان پیژني، دې نه به خبر نه چې زه څوک یم. په دې وجه باندې دنیاوي تعلیم سره چې اسلامي تعلیم نه وي، د مدارسو تعلیم نه وي، او مور پلار یوازې چې کوم دی متوجه شي د هغه دنیوي تعلیم ته او د دین د تعلیم نه بالکل مبرا کړی وي او د مدرسو او د استادانو ته محتاجه کړی نه وي، نو د هغه نه هغه انسان جوړېږي چې صرف ځان پیژني، مور پلار هم نه پیژني. مور پلار آسی خپل ځان خپل خېټه پیژني او دنیا پیژني. خو دا تربیت طریقه غلط شي جو ماشوم غلط شي. د دې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله ماشوم پیدا شي نو دا په فطرت سلیم باندې پیدا شي، په دین حنیف باندې پیدا شي، په دې کې استعداد چې کوم دی موجود وي د چا د اسلام د مسلمان لویږي. معاشره د دنه یهودي جوړ کی، د دنه عیسائی جوړ کی، د دنه مجوسی جوړ کی. ماحول او معاشره ډېر غټ اثر کوي. کم ماحول کې چې پاتې شي د هغې ماحول اثر به ته قبلې. مور پلار نسواریاني، بچي هم نسواریاني. مور پلار کنزلماري، بچي هم کنزلماري. زه خبر وکوم، زما دا مولانا صاحب دی هم شیخ صاحب شاګرد دی. نو مولانا صاحب دی هغه نسوار کوله. ما ورته ویل چې زما استادانو خو نسوار نه کوله، زه نسوار نه کوم. ته ولې نسوار کې؟ ته د هغه شاګرد دی، د شیخ عنایت الرحمن شاګرد دی او د سید پیدا محمد مرحوم شاګرد دی. هغوی دواړو هغوی استادانو نسوار نه کول. ته نسوار ولې کې؟ څه چل شوی دی؟ د هغوی په تربیت کې کمزوري وه، د هغوی په درس و تدریس کې چې کوم دی نو څه نقصان و، د هغوی په روحانیت کې څه نقصان و. که نه پلار دې ښه سړی نه و، د پلار نه دې زده کړه کړله. ما ورته اشاره وکړه چې پلار دې نسواري و. د استاد اثر په شاګرد باندې بې اختیاره کېږي، او د مور و پلار اثر دا په بچو باندې هم بې اختیاره راځي بعضې اثرات. او چې دې څه کار کوي هغه شان دې دې کار کوي. پلار چې کوم دی نو مولا وي نو دی به کتابونه اړی او راړی. پلار سختونه لیکي جو بچی به سختونه لیکي. پلار کور ته راځي په کومې انداز باندې طریقه باندې میلاویږي، سلام کوي، بچی به هم هغه شانتي. د دې وجې نه خپل ځان به ول جوړی. د بچي د تربیت لپاره نمبر 1 شرط دا دی چې پلار او مور به خپل ځان جوړول، استاد به خپل ځان برابروي. کله چې استاد کې روحانیت نه و، شفقت نه و، توجه نه وه، نو استاد چرته هم چې کومه دی د هغې بچي او د هغې سټوډنټ او د هغې طالب چې کومه تربیت نه شي کولی، بلکې الټه به هغه ورانېږي. د هغه نه به هغه کردار زده کوي چې کومه کردار چې کومه دی نو هغه غلط دی. د دې وجې نه ټول نه مخکې به مور و پلار ځان برابروي. د بچي تربیت او ادب چې شروع کېږي نو دا د مور د غیږې نه شروع کېږي. د مور غیږه د بچي دپاره اول تربیتګاه ده. او د مور د غیږې اول تربیتګاره دی. څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې مور به ماشوم ته چې کومه دی نو تش څه وایي، آب آتا به ورته وایي. ماشوم خو په هغه وخت کې په آب آتا نه پوهېږي. د ماشوم تربیتګاه د مور غیږه اولنۍ ګرځولی شوې ده چې د ماشوم ابتدا به کېږي د دعا نه. دی چې کله تربیت حاصلوي نو دی به د دعا نه شروع کوي. تاسو فکر کړی دی چې کله ماشوم پیدا شي، د ماشوم د پیدایش لپاره په اول کې 2 خبرې دي. په دې ښی غوږ کې به ورته اذان وي او په دې ګس غوږ کې ورته اقامت کې. اقامت هم پکې شته تربیزي کې دي. په دې ښی غوږ کې ورته بانګ وي او په دې ګس غوږ کې ورته اقامت کې دي. څه فایده ده؟ شیطان چې کله تختی د یو ماحول نه
نو د اعوذ بالله سره درې نورې خبرې ډېرې اهمې دي، دا په دې باندې تختی. یو اذان دی، یو اقامت دی، یو دعا ده. اذان په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي چې اذان کله شیطان الله اکبر واوري نو دې جحفې ته تختی. جحفې ته، جحفه مدینه ډېره لرې ده، اواز نه اورم. او همدغه رنګې چې کله اقامت شروع شي نبی علیہ السلام فرمایي شیطان تختی. او چې کله ماشوم دې ته په دې ښی غوږ کې ته بانګ وې نو شیطان د ده نه وتښتي. د شیطان د اثراتو نه دې څه شي محفوظ شي. کله چې په دې ګس غوږ کې ورته ته بانګ شروع کې، اقامت شروع کې، نو دې وتښتي، نو ماشوم چې کوم دی د شیطان د اثراتو نه څه شي دا محفوظ شي. او بله دعا ده. دعا په عرفات په میدان کې، د عرفات په میدان کې به دعاګانې ډېرې کې. نبی علیہ السلام فرمایي شیطان په دغه ورځ باندې انتهایی ذلیله وي، انتهایی ذلیله. د دې وجې نه چې کله مور بچي ته دعا وکړي شیطان ذلیله شي. اول ادب چې ته زما بچی دی کمالي جوړ شي، روحاني جوړ شي، د معاشرې ښه فرد دی جوړ شي، د ده نه دې هغه انسان جوړ شي چې هغه الله پېژني او خپل ځان پېژني. تاسو ته پته ده کم سړی چې ځان نه پېژني هغه الله نه پېژني. کم خلک چې ځان پېژني هغه الله پېژني چې زه څه شی یم، د څه نه پیدا یم، د څه دپاره پیدا یم. زه انسان یم، زه د خاورې نه پیدا یم، زه د نطفې نه پیدا یم، زه د عبادت دپاره پیدا یم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا دواړه خبرې خو په قرآن کې زده کېږي. د دې وجې سید ابوالعلا مودودي رحمه الله فرمایي د قرآن موضوع څه ده؟ الانسان. ولې وایي؟ ځکه چې په دې کې دا دی چې ته ځان وپېژنې نو ته به الله وپېژنې. او چې یو سړی ځان نه پېژني هغه دا پته نشته چې زه څوک یم، زه څه یم، د څه دپاره پیدا یم. او خپل الله څه وپېژني. د دې وجې د دواړه خبرې دي. کله چې مور بچي ته دعا وکړي دا اول تربیت شروع شي، دا بچی د معاشرې ښه فرد جوړ شي، ښه فرد. او دا یاد ساتئ دعا دا دومره اوچت شی دی چې کله په آدابو شرایطو برابري، انفرادي وي، اجتماعي کم ځای کې ثابته راځي ثابته را. لیکن دعا پالتو شی نه دی. دعا پالتو شی نه دی. دعا پالتو شی دی، نه خوب پالتو شی دی. بعضې خلک دي که نه زمونږ هغوی داسې چل کوي چې سر نه خوب نه مني. د خوب اهمیت ته خلقو په نظر کې ختموي. او څه حضرات داسې دي چې په خوب باندې مسایل ثابتوي، نو په خوب نه مسلې ثابتېږي او نه په خوب باندې چې کوم دی نو څه قانون ثابتېږي. خوب یا بشارات دي یا تنبیهات دي، خو پالتو شی نه دی. د خوب ډېر لوی اهمیت دی. نبی علیہ السلام ته 46 د نبوت ویلې ده. نبی علیہ السلام به چې ساري لمونځ وکړو سلام به راوګرځو نو مقتدیان نه به تپوس کولو چا خوب لیدلی دی. تاسو کې چا خوب لیدلی؟ کله خوب د دغه شخص سره تعلق لري، کله خوب د محلې سره تعلق لري، او کله خوب چې د وطن سره تعلق لري. د هغې دپاره به دعاګانې وکړي، استغفار به وکړي، صدقه به وکړي. که انفرادي وي نو الله ته به رجوع توجه وکړي. نو خوب پالتو شی نه دی. لیکن څه خلک داسې دي چې هغه د خوبونو نه داسې مسله جوړه کړې ده چې هغه بیا خپلو لیډرانو دپاره چې کومه دی نو داسې مرتبې ثابتوي او بیا د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي. او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې شیطان زما په شکل باندې نشي راتلی. د شیطان څه شکل دی؟ د شیطان شکل خو په قرآن او حدیث کې په مختلفو طریقو باندې ښودلی شوی دی. تا شیطان لیدلی دی؟ چا شیطان لیدلی دی؟ د شیطان شکل هغه دی چې شریعت خلاف وي، عریانیت او بربریت پکې وي. ته نبی علیه السلام په خوب کې بربنډ نشي لیدی، او نبی علیه السلام په خوب کې داسې لیدلی شي چې را خفه دی، پریشانه دی، هغه د دې امت په غم کې دی، دا په جامو باندې چې کومه دی نه څه ګرد پروت دی، دا کتلی شي. د حدیث ته امام ترمذي نقل کړی دی د ام سلمه رضی الله تعالی عنها نه چې نبی علیه السلام ما په خوب کې ولیدلو چې د هغه په جامو باندې ګرد پروت دی، خاوري. ډېر پریشانه شوم چې دا څه وجه ده چې سهار راپاڅېدم خبر شوم نو حسین شهید شوی رضی الله عنه. تاسې لیدی شئ لیکن داسې نه شئ لیدی. نو د خوب اهمیت شته دی خو لیکن مسلې پې نه ثابتېږي. خبره پوه شوې؟ داسې به نه وې چې خوب دې ولیدو هغه نظر انداز کې، دا به نه کې. دویمه خبره دعا ده. خلک
پخوانه د مشرانو چېرته به هم کشر به یې راوستلو که نه نو زر به چې مولانا صاحب ته ورته دعا وکړه، باباجي ته ورته دعا وکړه. د دعا سو اثر و. دا دعا یو ډېر عظیم شی دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپله رساله کې نقل کوي، رسالة العبودیه، په هغه کې نقل کوي خلاصه د هغې دا رایي د ایمان دپاره درې خبرې دي. درې خبرې چې یو سړی وایي چې ما کې ایمان شته دی نو درې خبرې پکې موجود دي. په هغه دریو خبرو کې یو خبره څه ده؟ خوف الهي، چې یو سړی د الله نه یېرېږي. دویم نمبر د الله نه امید، رحمت امید به ساتي. او دریم نمبر طلب به کې د الله نه به غواړي. اوس یو سړی د ځان وګوري ما کې خوف څومره دی، چا کې چې یره موجوده وي او د ګناهونو سره نفرت کوي، د مکروهات سره هم نفرت کوي. په چا کې د الله تعالی نه رحمت امید وي، هغه خلق مستحبات هم نه پرېږدي، فرایض او واجبات او سنت مؤکد خو پرېږده. او په چا کې چې طلب موجود وي، په هغه کې عاجزي وي، خپل الله پېژني، ستا نه غواړم پروردګاره بل چا نه غواړم. نو دعا د ایمانیاتو کې یو جز دی، یو جز. د دې وجه ابن معیذ الحنفي رحمه الله د عقیدة الطحاویة په شرح کې نقل کوي چې د ایمان مثال یې ورکړی دی یو مارغه، و یو وزری چې کوم دی خوف الهي دی، او بل وزری د الله نه رحمت امید دی، او دا تنو سره چې دا طلب دی، دا دعا ده، د الله نه به غواړي هر ټایم هر وخت پې غواړي. دعا ډېر اوچت شی دی. د بچي د تربیت لپاره د مور و پلار او د استاد دعا، چې مور و پلار او استاد به دعا کوي. ځکه وایي د مور غیږه چې بچي دپاره تربیتګاه ده. شروع به کوي د چا نه؟ د دعا نه به شروع کوي. د دې وجې چې کله یو ماشوم داخلېږي نو قاري صاحب له دا پکار دي چې قاري صاحب د رجسټر کې د فارم د ډکولو نه مخکې، د فیس د اخیستلو نه مخکې د دې ماشوم په دې سر لاس کې د دې ته دعا وکړي، ابتدا د دې نه شروع وکړي. لہذا دعا ډېر لوی اثر کوي. تاسو د امام بخاري د مور واقعات بار بار اورېدلي دي. امام بخاري پیدایشي طور باندې په سترګو معذور و. مور ابۍ د هغې تربیت د دعا نه شروع کړی دی. د بچي په کردار کې او په تربیت کې د دعا ډېر لوی اثر دی، ډېر لوی اثر. هغې چې کله وکتلې زما بچی خو په سترګو معذور دی، دی به څنګه کمالي انسان جوړ شي؟ ما خو داسې خوبونه لیدلی دي چې زما د بچي نه به کمالي انسان جوړېږي. نو هغه ولګېدل او د خپل پروردګار نه په یقین سره او په اعتماد سره سوال وکړو. دا یاد ساتئ چې کله د خپل الله نه د یقین او د اعتماد سره سوال وکړي نو قبلیږي. امام ابن قیم رحم الله یو کتاب لیکلی دی، هغې ته وایي اغاثة اللهفان. اغاثة اللهفان زما دې نوم ته د سر نه پام هم نه و چې دې څه ترجمه ده. یو 15 کاله مخکې پېښور کې یو مولانا صاحب دی، هغه ما ټلیفون وکړو، ناوخته و ټلیفون یې وکړو، موبایل مې کھولاو، ما ته وایي کتاب مې راخیستی دا لهفان څه ته وایي؟ یو بس ما متوجه شوم په وخت کې چې لکه رښتیا ما خو دې سوچ هم نه دی کړی. ما دا خو ابن قیم رحمه الله د یو حدیث ټوکله راخیستلې ده، د انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی د اغاثة اللهفان د لهفان دعا ډېره زیاته قبلوي. لهفان څه ته وایي؟ لهفان بیا چې غمجن ته نه وایي، لهفان هغه انسان ته وایي چې هغه د مخلوقاتو نه بالکل ناامیده شي، دردمند او غمجني او د مخلوقاتو نه ناامیده شي. دی وایي یا الله، او د یا الله سره الله تعالی هغه درد چې کوم دی ده واوري او د دعا قبوله کړي په یقین سره. لہذا چې کله مور د بچي دپاره په لهفان سره په یقین سره دعا کوي، هم مور عادت هم داسې وي، خو چې کله د دې یقین سره دعا وکړي د بچي تربیت شروع شي، د بچي د کمالي انسان جوړ شي. امام بخاري ته مور دعا وکړه، سترګې روغې شوې او الله تعالی د هغې نه کمالي انسان جوړ کړو. د دې وجې نه مور و پلار له پکار دي، استادانو له پکار دي چې بچو ته چې کوم دی نو هغه دعا کوي. دویم نمبر دا دی چې خپل عادات برابر کړي. خپل عادات، دا عادت خراب دی، کله ټوکې کوي، کله مسخرې کوي، کله یو شانتي خبره کوي، کله بل شانتي خبره کوي. بعضې کارونه داسې کوي د بچو مخې ته چې هغه د شریعت خلاف وي، او ته بچي ته وایې چې هلکه بچیا دا پیسې واخلې شو په دوکان نه مال سګرټ راوړه، مال نسوار راوړه، دا به بچی وران کړي او برباد به کړي. دویمه خبره دا ده چېرې دا ماشوم ته تربیت کول دا ډېر ګران کار دی، ماشومان ته تقریر کول هم ګران کار دی.
درې کې اسکول له هرا کالج اسکول له ما ته وزل ویل یاره دې ماشومان ته تقریر وکما او ته چې ماشومان تقریر نشم کوله مال غټ غټ خلک کینه هغه ټیک دي هغه خندل ویلوري مال ماشومان ته تقریر کول او خود ته تقریر کول هیڅ آسان کار نه دی ماشومان دې تقریر کې نه به متوجه کې توجه نه بعد ودی سے ساده الفاظ وې چې هغه په ذهن کې راځي عمل خزو ته چې کله وې نو هاي کې به د آداب خیال ساتي ډېر د هر ټکی خیال بساتي د ځان به چې کوم دین هغه غوي مدین مولا نه جوړي چې بس سه په خپل راځي آب وي هاي کې بیا آداب خیال ساتي او ډېر ګران کار دی نه پرې خو دلم دومره مهنت مو کو 25 منټ تقریر مو ته کو چې کال پسې راته بیا ویل ما نور پکې نه ما بس دغه لپاره یو هفته چې کوم مهنت کړل دا ډېر ګران کار دی دویمه خبره دار چې ماشومان ته تربیت ورکې ادب دا ډېر ګران کار دی تاسو ته صحیح بخاری حدیث دی د صحیح بخاری حدیث عمر ابن ابي سلمہ رضی الله تعالی عنہ دا یو کشر صحابي دی هغه خپل دی حدیث راوی هم دی فرمای وای نبی صلی الله علیه وسلم سره روټي تناسیما زموږ د مشرانو خو طریقه کار دی کنه او چې کله سلام وکړي ماشوم سره आवाज نه کړي خبره نه کړي خانه ټوله سیل موچتی ګورغړيږي او یا بعضې داسې چې هغه داسې خبرې وکړي چې هغه ماشومان خزړې مات شي وای نبی علیه السلام سره محفل کې ناست یم روټۍ ته یوه کاسه ده پاک کاسه کې خوراک کوو و چې کله خوراک کېږي زما لاس چاپېره تاویږي یدورو فی صحبه په دې کاسه کې چاپېره تاویږي دا لاس مې کله هغه ځای کې ته ځي کله هغه ځای کې ته زه خوراک کوم بسم الله مې مونه کړه مې ما دې څه وویله څومره په ښایسته انداز باندې ورته تربیت ورته وایي یا غلام سم الله وکل مما یلیک وکل بیمینک ای ماشومه د الله نوم یاد کا خپلې مخې ته خوراو بسم الله ووایه درې خبرې په دومره ښایسته انداز باندې د مینې په انداز باندې وکړې چې دا تربیت بیا نه هېرېږي دا واقعي خبره ده چې کله د مینې په انداز باندې تربیت ورکړې دا تربیت نه هېرېږي اته هم پته ولګي دا د اخلاص سره تربیت دی دې وجه نه مور پلار او د مدرسو کردار هم دا دی چې ماشومانو ته په مینه سبق وایي خو بلکې زه یو خبره کوم چې د سبق نه زیات ادب ورته ښیي د سبق نه زیات ادب ورته ښیي او عقیده ورته ښیي زموږ استاد محترم شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم هغه فرمایلی ویل ما په سواد کې هدایت النحو ویله د ډیلی باباجي صاحب نه هغه ډېر غټ باباجي و عمر یې کم و خلقو به په زانګو کې چې کومه دی نو هغه جنازو له وړو جنازو له به په زانګو کې وړو نه ما دې یو ځل تپوس وکړو میخې ساتله وه په لختي باندې یو طرف ته به هغه روان و لور به ورسره و دې بل طرف ته به زه روان وم او ما ته به هدایت النحو ویله نو هغه کتاب به راته کم وایي او عقیده به راته زیاته ښوده دا را توحید عقیده ما هغه نه زده کړله نه ما دې یو ځل تپوس وکړو دا پکې خیر دی واورئ چې باباجي ته خو باباجي وې خو دا څنګه چې کومه دی نو د باباجي توب نه دې میخې ته پاتې شوی شوتل هم په خپله ریبې څوک سلام هم نه کوي نو هغه راته ویله چې بچې کله ما حق بیان کو او موحد شوم او بدعات مې پرېښودله نو بس دغه شی جوړ شو نو علما ورته دا څنګه اول د هندوستان نه چې کوم دی جورې سابق صاحب راغی د اصلاح الرسوم په نوم باندې کتاب لیکلی دی یو اصلاح الرسوم په نوم باندې اشرف علي تانوي رحم الله کتاب لیکلی یو اصلاح الرسوم باندې هغه نوم لیکلی دی زړو مکتبو کې شته اوس چاپ یې بند دی وایي هغه چې کله راغی نو په سواد کې طریقه کار ده د دې نه خو نه یم خبر د دیر نه خو د سواد طریقه کار ده چې په جنازه کې به استادانو مولیانو کتابونه ویله نو آل دی بناسو یو سړی کتاب به شروع کو خپل بل به کتاب شروع کافیه شافیه خوا دی خوا نو د چا سره به طالبان ډېر ټول خلک به د هغې سره ناستو عوام به ورته ناستو نو هغوی په دې نه پوهېدله چې عدل څه ته وایي خو لیکن هلته به ناستو نو چې کله جورې سابق صاحب راغی نو هغه ویل چې دا څه عجیبه خبره ده په دې ځای کې عوامو ته چې کومه دی چې ته د عقیدې خبرې وکړي د قبر خبرې وکړي د عذاب خبرې وکړي دا په دې څوک پوهېږي دا په مدرسو کې وایي که نه په جوماتونو کې نو هغه ولګېدل څوک ورته کېناسته نه ده که خو یوازې یو کس و
نو دا الکان چې کنه ځوانان نظارېږي خو چې کله سم ځوانانی چې د ګناهونو نه تښتي او نیکو ته منډې وایي نو هغه ځوانان چې دی نو څه هغې را جمع کړه ورته وویله چې کله مړی وشي نو تاسو به هسې ځان نه د کور نه څه رسالې راواخلئ څه کاغذ راواخلئ خو ما ته کښېنئ چې زما ته ګڼه جوړه شي. نو بس ګڼه جوړه شوه. دی پاڅېدله ورته وویله چې علماو ته ویله ملیانو ته چې یا تاسو څوک تقریر وکئ او یا به زه تقریر وکړم. خو دا یاد ساتئ وایي پخوا چا تقریر نه شو کولی. پخوانو علماو کې مقررین ډېر کم وو او اوس مقررین زیات شوي دي، واعظان ډېر زیات شوي دي، په خاخو باندې وړي. یوې جنازې ته چې لاړ شي نو بس خانه پرون مې هلته په ختم بخاري کې دا خبره وکړه چې نه پکې کشر شته نه مشر شته، نه سپین ږیره شته او نه غټ عالم شته، خو بس پاسي به یو دوه ټکي یاد کړي دي او خامخا به خپل چغه وباسي، مسلې جوړوي او که پریشانیانې جوړوي او کار څه جوړوي. پخوانه چې کوم دی نو مقررین حضرات ډېر کم وو. په پاکستان کې چې ګوره نام ډېر کم وو. عطاالله شاه بخاري او شورش کاشمیري رحم الله او څه داسې خلک وو. په دې خپلو علاقو کې یو کس په چرته وو هغه هم ډېر کم مقررین وو. هغه پاڅېدلو تقریر شروع کړو، په یو بدعت باندې رد وکړو. خلکو چې کومه دی ګنګوسې شروع کړې، په بله جنازه کې په بل باندې رد وکړو. باباجي وایي چې یو څو ردونه وکړه نو یو شپې زه رالم او خپله لایبرري مې کلا وکړه. لایبرري لکه لایبرري خو خلک نه کولاوي که نه. زموږ په علاقه کې یو مولانا صاحب اوس وفات شوی، الله دې وبخي. ما نه تپوس وکړو چې د ابو ام عبدالله دا ام عبدالله د عایشه صدیقه رضی الله عنها ته ولې وایي؟ دا د دې خو بچي نه و. نو ما ورته وویله چې ته کله فارغ شوی د مدرسې نه د قاضي خان او د شامي نه علاوه دې چېرته بخاري او مسلم راغېستی دی؟ ویل چې نه، مال دغه حل دی. نو مال 40 نووي دې چېرته راغېستی دی؟ ویل دا مې هم نه دی راغېستی. مال که هغه دې راغېستی نو هم لاندې به یې لیکل وی تا به یې زده کړی. خو حال دا دی چې ته صرف فارغ شوی او بخاري او ترمذي او مسلم دې په ګوټ کې ښودلي دي، نه حدیث ګورې او نه قرآن ګورې نه حدیث تفسیر ګورې. بس دغه د فقه یو څو کتابونه دغه ګورې د مسلو دپاره، نور څه نه ګورې. مالګور د حدیث وګوره. نو هغه ویل ما هم کتابونه تاله کړي وو. باباجي وایي د شپې ورغلم کتابونه مې راواخېستل او چې ما وکتله نو جورې سابق صاحب چې څه وایي دا ټول ټیک دی او موږ چې څه کوو دا ټول غلط دی. نو ما اعلان وکړو چې را روانې جمعې ته به زه یو خصوصي اعلان کوم، هغې له راشي. یو خو باباجي دی چا به د کور دیوال ته نه کتل، لارې کوڅې به وله خلقو جارو کولې. هغه باباجي چې کله د جمعې په ورځ تقریر وکړو، ځکه تاسو ته پته ده یو توبه د عوامو ده او یو توبه په علم کې د مولیانو ده. د عوامو توبه خو دا ده چې بدعت په پرېږدي او ځان له به کښېني چې الله ما معاف کړي. لیکن چې کومه ملا غلطه مسله بیان کړې ده د هغه توبه دې چې نه قبلېږي. د منبر په سر به توبه وباسي او خلقو ته به بیان کوي چې ما خبره غلطه کړې ده او دا خبره غلطه ده، زم توبه وباسم معافي غواړم د الله نه او تاسو وباسئ. باباجي د جمعې په ورځ چې تقریر ختم کړو نو خلقو ته ویل چې خلقو ما ته پته رہی د دې نه بعد به څه کېږي، خو د جورې صاحب یاق صاحب چې څه وایي نو دا ټول ټیک دی، دا موږ چې څه کوو دا ټول غلط دي. او چې مانځه ته مخکې شوم وایي د یو طرف ته مې سلام وګرځو چې د بل طرف ته مې سلام ګرځو په جومات کې به څوک نه و. ټول خلک وتي ونل. ما ته ویل چې بچیا دا و چې میخه ساتم په دې کې خوشحاله یم، عقیده او عمل مې ټیک دی. په هغه وخت کې په زانګو کې ګرځولم خو زه څه ومه خفه ومه، د خلقو په نوم باندې باباجي ومه خو لیکن نور باباجي نه ومه. اصل خبر همداره چې پلار له او مور له استاذ له او استاذې له دا په کار دی د دعا نه بعد بچي ته سبق وایي نو ادب ورته او عقیده ورته زیاته بیانوي. دا پکې ډېر لوی کردار دی ځکه چې زده کېږي په دې وخت کې کله چې د ماشوم په دماغو باندې خبره ولیکلی شي هغه بیا ورانیږي نه. د دې وجې نه مور لپاره دعا. امام قرطبي رحم الله نقل کوي د مور دعا او د مور خیرې د بچي په تربیت کې ډېر لوی کردار ادا کوي. د مور دعا بچی کامیابوي او د مور خیرې بچی تباه کوي. دغه شان دي د پلار دعا بچی کامیابوي او د پلار خیرې بچی تباه کوي. د استاد دعا بچی کامیابوي او د استاد خیرې بچی تباه کوي. تربیت به ورکې په دې باندې دعا به ورته کې خپل اخلاق او کردار به برابرې او طریقه انداز چې کومه دی د بیان
دا به د نبي علیه السلام په شان دیږي. یو صحابي د مانځه کې پرنجی وکړو او ټول صحابه د نبي علیه السلام دپاره داسې وو لکه اولاد. پرنجی چې کله وکړو نو هغه ورته څه وویل، د پرنجي جواب یې ورله ورکړو په مانځه کې. وایي چې کله پرنجي جواب یې ورله ورکړو په مانځه کې خو نه پوهېدلو، نو صحابه ورته بد وکتل چې ته په مانځه کې خبرې کې. نو هغه ورته په مانځه کې خبرې وکړې چې ما څه ګناه کړې ده، خو جواب مې ورله ورکړی دی، یرحمک الله مې ورته ویلی دی، څه مې ورته ویلي. نو هغوی خپل پتونانو باندې ګزارۍ شروع کړې، اوازونه شروع کړه. زه پوه شوم چې کار دی خراب. ما چې سلام وګرځه چې نبي علیه السلام ورته څه وایي. وایي نبي علیه السلام چې کله سلام وګرځولو چا خبرې وکړې؟ ما جما وکړې. وایي ما داسې استاز، داسې معلم، داسې محسن دنیا کې نه دی لیدلی چې زه کله را نږدې کړم نو ما ته قار نه شو. لا قهرني ولا شتمني ولا قهرني، نه یې راته غوسه وکړه، نه یې راته ردې بدې وویلې، سپکې خبرې راته وکړه، نه یې ورټلم. صرف دومره راته وویله چې ان هذه الصلاة لا تصل لکلام الناس. دا مونځ چې کوم دی کې د انسانانو خبرې نه چلېږي، دا خو تسبیحات او تحلیلات او قرات القرآن دی. تاسې په مینه راته خبرې وکړې. وایي زما شوق او ذوق نور پیدا شو او تپوسونه مې شروع کړه چې موږ کهانت کول او موږ دا کول دا کول دا کول. دا تربیت و، هغه معلم و، د ماشومانو تربیت په هغه انداز باندې کولو. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي شمایل ترمذي کې دی، بخاري کې دی، وایي زما ورکوټ ورور مارغې ساتلی و. نغیر چنچڼک ته ځکه ویل کېږي چې یاره وایي دا ججورې پړسئ، نه په دې مارغانو کې دا چنچڼک عامي ماشومان یې نیسي، د چنچڼې هغه مذکر چې نو هغه نغیر یې ساتلی و، هغه نغیر مړ شو. وایي نبي علیه السلام راغی او دا ماشوم یې په غی کې ونیولو او ورته وایي چې یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ابو عمیر هغه ستا هغه نغیر چېرته لاړ؟ اول چې یا رسول الله خو مړ شوی دی. ماشومانو سره به د ماشومانو په لهجه کې خبرې کولې. که مور و پلار استادان د ماشومانو تربیت غواړي، د ماشومانو په لهجه کې به خبرې کوي. وایي د ماشومانو په لهجه کې ته ماشومانو سره خبرې وکړي، ماشومان به کامیابېږي، خبره به اخلي، په دماغو کې پرېوځي، هغه مینه او هغه محبت په د هغوی دپاره چې کوم دی نو د کامیابۍ ذریعه وي. خو که فرض که داسې نه وي چې ته په هغه لهجه کې ورسره خبرې کوي چې هغه ښه ورانول کوي، نو کاته به څه وي، دا به خرابه وي. لہذا ټایم بس ته لږه نو د ماشومانو تربیت پکار دی. مور و پلار لا دا کومه خبرې چې دي دا په ځان کې راوستل پکار دي. استاد محترم لا هم دا وستل پکار دي. پیس رستو کوي او غرض او مقصد چې کومه دی د ماشومانو جوړېدل، د معاشرې جوړېدل او د ماحول جوړېدل دا مخکې کوي. الله تعالی دې مونږه صحیح مربیین جوړ کړي. او مان البراء.